مناسب یو خبره ده چې واجب او دا بدل دي حالات کې په دې لګون دي دا ګډوډ شوي دي څو الله دې حفاظت کړي دعاګانو یو سړی بل سړی ته ختم وکړي چې زبر سزا درکوم یعنی وهم بده واغه سړی ورسی ځان ساتي خو ظالم وي د ظالم پر خودو اراده مولانا صاحب دا چې بل ته سزا ورکوم ته سزا نشي ورکول دا ګناه ده دا د ګناه قسم دی به کفاره ورکړي بل چاته څه سزا ورکړي ته قاضي کې امام ہے ظالم نو ظالم پیش او خدای پیش او حکومت پیش کفاره یمین میں جو 3 روزے ہیں اس میں مطابقت پر لفظ واجب کی نشتا تو څوک نظر کې په زیارت کې او ذبح اومنی نه لري ګناه ده معصیت ته غیره دی بل ذکر اعلان بعض خلکو د عادت چې کوم خبرې کوي په خبرو کې بابا والله والله وي یمین لغو دی شافعي سے پریز یمین لغو دی او زمون په خد پریز کپا غالب ګمان خړلې او په جانب د ماضی وي نو بیا لغو دی او کدا تینی لغو نه دی بیا اگر میرا غلام کام ہو گیا تو میں 4 مہینے تبلیغ کے لیے جاؤں گا یا نظر بالکل وفا پکار بالکل ذکا دعوت اللہ کو مقاصد نہ دے اور دویم خبر ادا کہ دعوت تفارق خروج الى الدعوت قبل دعوت ورکدا کو واجبات نہ دا فرض کی فائدہ قرآن نے نص ثابت کرا فلولا نفر فنگل تبلیغ شو فلولا نفر من كل فرقه الى تعلیم وتعلم شو لیکن ذکر کې بل تم خودنه کې دا بالکل لازمي کې دروازه ورته د چيله و نه پرې چيله مې له کې نشتا سو سلام یا استیاکال کاوه خو دم شي کنه په دې ځا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تزوجوا من فقام وقال في جميلته وجدتم الورث ما يقول في دا مسله قرون ما هو چې یو کس دبل تشکیه کوي کولی شي کنه شي کولی زمون او د احمد پنځ یاد دي زمون او د امام احمد ابن حنبل پنځ یو قسم تزکیه کولی شي او د امام شافعي مالک سے پنځ بلکې زمون امام محمد مرګره دي هغه پنځ دوه کسان په دې پروندا مسله اذا ذكر رجل رجلا كفاه الامام بخاري میں اعلان کړ چې مسلک امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او یو مثال ورکړي قال ابو جميله وجدت منبوذا يوم اشوف فلا رجع ورغوري مارو منبوذ پیچه نه کړه بعضی وخت دا دیرو کی ماشومه پیدا شي هغه یو غاړه کې ورغوري بعضی وخت جنبي تو کیو چرتی او بعضی وخت مرشي بیا وجدت منبوذا یو منبوذ مې ومنت منبوذ پیچه نه کړه ورغوري شي ماشوم فلما رآني عمر ولد قال عسل غویر اب اوسا عسل غویر اب اوسا پیجنه مونږ پښتو کې وایو د باران نه تختید او د ناوی لاندې شپه او عربو عسل غویر اب اوسا غویر تصغیر د غار دی راکوټه غار او اب اوس جمع د بو اوستا قریبا دا چې دا پټینه غار دا ډېر مصیبتونه وګرځي څه مطلب دا یو ځل په لار سو تیرېدل نو په باران شو چې باران شو یو غار وغی ته نه راوتل نو دا غار په لاره نه راوړل پکې مړ شو نو باران لږ تکلیفو هغه دی برداشت کولم شو سبب د هلاکت نو او غار د لوی مصیبت ذریعہ وګرځیدا نو مطلب څه د لږ تکلیف نزان بچ کول د لوی مصیبت ذریعہ ګرځیدا اوس په پیښه کړه لکه باران نه تختی ناوی لاندې شپه او دی وی اصل هوه دا راکوټه غارګوټه تصغیر اب اوسان دا بلوی مصیبتو نشي کانه یتهمنی دی ابو جمیله وی چې عمر ز متهم کوله متهم څه معنا متهم څه دی متهم دا معنا چې عمر کو باندې منبوذ له بیت المال نشه مقرره کی نو دوی په ما عمر دا ګمان او په خپل بچي او دا قصه دلته کې خو او زمون مخکې دی اوچت کا مقصد دی دا چې د بیت المال نشه ولا مقرره شي ویږي په دې متهم کول چې دا خپل بچي او موږ تر دې خبر اظهار کوي چې نه دا ما منبوذ مونږ دی بیت المال نو ليس مقرر کا نو اوس اصل ابو دا ولا خبره د خدای لري چې دروغ هم وې ګناه کې
دو کم کې خپل بچی لدان نه فکې نو قال عريفي دما د قوم مشر را سره عريف هغه انه رجل صالح سيف دا ابو جميل خسرې دی دا متهم قومه ور یو کته تعلیل قال كذلك وزم ذات عمر فتو لګیدا چې عمر تقال کولا اذهب وعلى ان تقدمنا مقيت منكر بيت المال الامام بخاري مناسبه دقه ذكر خان انه رجل صالح ذو وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا ابو الوالد قال حدثنا خالد بن حسان قال حدثنا جابر بن ابي رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فتقول المصاحبه فتقول المصاحبه من رسول الله من كان يكون الظلمات حتى خامقا وليقل احسبوا لي ولا احسبه بدباطل ساقون كلا ولا ازكي على الله احدا او دا مو چې د خدای غواړي چې خسرې دي خدای په شاهد کوم چې خسرې دي دا مکوا ان کان ته پته مينو داسې مو اوس مناسبت دغه به سره چې دا دې بے ځای مت څه مکوا دا لوبه جمله په تیر شو ورسته روان دي کې تفصیل ته تباوم ودا ځمه جمله چې ان کان مادحا اقاه لا محاله فاستبو زما دا ګمان دي نو ګور دا دې یو قسمت حقوقي شي کړه دو درو ته ضرورت نشته دا مستدل شو او دا لومبه کې چراله ویل کا قطع کا او نو صاحب کا دا ولي د دې باب کې بیان راځي شبا د ترجمه شارح دا ترجمه شارح دا ها وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن سلمين قال حدثنا ابو بن عبد الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يسري رب تعریف کو ويطريه مبالغه کول دا په مدح کې فقال اهلكتم يا قطعتم زهر الرجل ورپتاو لګی دا کنه چې مطلق مدح نه ممانعت نشتا ویږي هغه مخکې چې راځي چې اسنا رجل على رجل عند النبي تغيرا دقه مبالغه ولا صورت مراد کوم صورت مراد دی مطلق مدح کتاب المناقب دک نه رسول الله او بارد صحابه نه دي کړی لکه ویږي کنه قران کړی دی والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم الذين تبوأوا الصدق والإيمان صحابه د انصار او مهاجرین نو دا صحابه علیہ السلام کړي دي نو چې مخکې حدیث کې کوم تیر چې اسناد لاغین مراد مطلق استناد ده دا مبالغه په مدح کې څه مراد ده چې هغه کې صفات دی او ته مبالغه کې لکه نن سبا چې موږ د نافخانان او عايزان صفاتونه ایس غریب د یو نه حامل د خودلونی او متعلم وای علامه الذهب او جامع المعقول والمنقول والموال دا ټول مبالغه دي په مدح کې او دا ګناه ده ها اوس دا ګناه شو را اهلکتم ولي ګناه ده علت تقبل علیه السلام فرمای دا سبب د کبر دا ممدوح ګرځي هغه کې کبر پیدا کوي هغه دا جټکا وای چې غني زه خو یم جټکا وای لاول یو څو غي بیا دوه چې اول یو واس کړي بیا دوه چې اول سترګو کې دوه سره نه چولی بیا الله سواچه پېچې په او باندې پنسې دغه تا ورته ډوندو تا ورته نو دا کبر پیدا کوي په انسان کې سبب د کبر یو وجه پیدا شو نو قطعتم زهر شام ولا ما تکلا شام تاول سدي دینی نقصان رساوه مونږ په تکیا د شادین تا والدا یا او یا بل څه دوی بار د په ورواچو اوس به خلک راځي هغه ته وي مولوی صاحب مفتی اعظم صاحب پس خاصی ګر قربانی کیږي کنه کی ابو یردامونه کم دي نه کی خلک په میراث ته مسئله تاسو کې هغه سره جواب نه خلک وایي چې وی مولا دی ولی علامه الدهر دی ټول به څو د قضیه طالبی کلیه تاسو کې یا د موجبه ضروری مطلقه تاسو پته کې آیا به د محمله تاسو کې نستر کې به واضح نه ولي استوانی خبر یا به یو چې زمون په وطن کې زمون په وخت خدا کتاب نو ویږي په خبره دې سامان څخه زمون په وخت کې نو دا په کې نه دا په کې نه راغلی هغه په هغه زمانه کې نو یا به څه غړی ای په جمال جلال مدر بیت الله خبرې مکه مال جلال ول په دې ځان الکه دې کې خبره بلوغ کړی دا لو در پته بالغ شي یا شهادت تبلیغ
وإذا بلغ قال منكم العلم فليستأذن ومن سأل الذي من قبل فليستجب الله بكم يأتيه ولا هو الله من حكيم إذا إلى بلغ الأطفال يعني إجازة والدها أو تدي بحكم بالغ کے مراهق دی مراهق بام نه إجازة بغواړي او مغیره ابن شعبه دوی احتلمت دم احتلام راغی د دوله سکانو نو ما ویلو چې دوله سره مخکې احتلام راځي د علامه د بلوغ دا او بلوغ په حیث کې راځي یوازې حیث نه حمل دی ورپسې لقول الله واللائي من المحيض من السائب يسألهم بعيدتهم ثلاثة واللائي لم يحضه والجحمل أجلهن حملهن ويسأل أن يجعلهم لحمله يسرا إذا قلوا أن يضع حملهن يسألهم بعيدتهن ثلاثة واللائي لم يحضه والجحمل أجلهن أن يضع حملهن وقال قدر الصالح أن الرجال لا يجب وما يوجنه ولدا جارة قاونده وزنون نیاوا او د یويشتو کالو نیاوا او د سو کالو یويشتو ممکنه ده ولی ممکنه ده د نه کالو کې جنې پیغلکیږي لکه عائشه صدیقه مثال لرم درکو د نه کالو واده شو د نه کالو واده شو نو کال پسې لورو شو لاسو کالو چې لورو شو د لاسو ٹھیک شو لوري د نه کالو پیغله شو دا د نور لاسو کالو چې لوري واده شو دا د نور لاسو کالو چې لوري واده شو کال پسې د لور بچیو شو دا د شلو ته یو شاده مال د شلو کتاب ده او که اقل مده د حمل شپږ میاشتې اخلي په نور لاسو کې جوړي او دا توم پیغله کې دي دا د بیګه په خبره پارامي چرګان دغه خدای د وخت مخکې پیغله دا د ور حقیقت ده د پارامو چرګانو په خزو خوراک یو څو نقصان پیدا کړ یو نقصان ادا پیدا کړ چې جنکه د وخت مخکې پیغله شي ډېر نقصان ادا پیدا کړ چې د جنکو په مخې وختره وسته دریم نقصان ادا پیدا کړ چې په وجود کې حرارت پیدا کړ نو پیداوار د جنکو زیات په نسبت تعلق جنکه زیات پیدا کیږي تعلقانو په نسبت د غټ نقصان دی د فارامو چرګو فارامو چرګان دا خو کیمیکل خوري هغه اثرات د وجود نه نوري هغه د انسان وجود ته داخلي او نوري بیماری جسمانی په خپل دی جسمانی بیماری چې کوم په وجود کې پیدا کوي هغه خو تاسو مکوا هغه په خپل دی جسمانی بیماری او دا نقصانات په جنکو کې پیدا کړ او بلدار چې شهوت زیاتې د الکهم او د جنې هم د څومره لوی تاوان رسېږي بیا زناکاری او دا څه او سترګو بیماری دا ټول بنیاد دا خبيث کړي دا پټاوه ورپسې قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عمر رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ګرماویلو چې jihad د لپاره عمر سونه شرط دی کمه کې بالغ وي شرکت د کلامي تعلق د قوت سره دی او د بنزل نه پس عموما خدمت لګا بنده قوی نه بنزل کې د قوت پیدا شي ها فقال إن هذا الحق بين الصغير والكبير والكبير عمالي أن يقبلون أو تنخى مقابلات المجاهدين لديكم تنخى والدولة وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن بن عطية يسأل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصي بالجماعة على كل مختلف قانون دا دی چې مدعي بینه پچاوي مدعي علوم بيبا حاکم د مدعين بینه غواړي نو کاغذ سره بینه نو هغه مدعي له قسم ولی مدعي له قسم او دغه بینه نو مدعي له قسم نشي ورکول هغه قسم په نس د عدم وجدان د بینه او د مدعي دی ها ومن قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاذ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان قال لي وهو في أقل يسر بعمل ويؤمن الذي الله عليه وسلم قال فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن ذلك بيني وبين الجماعة
دقي مناسبة سباب قال كنت يا رسول الله يحلف ويذهب بما قال انزل الله عز وجل ان الذين يشترون بعبد الله وايمانهم كفروا بالله اولئك الى اولئك يحبهم الله ويقول اليهم يوم القيامه ولا يكفيهم ويكون عذاب عليم فمن اليمين على المتعالين فاموال وحدود ديكتور في قسم ورقول كلا يبين المدعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا فمن يمين ولا يمينه وقال حدثنا بكلام او كما بلغ شاهداك بل يمينه فشاهدان ثاني بل اعراضي دي يا بدل قسم ورکه کلمه یا بوزنات په شهادت شاهد یمین کلمه یا بوزنات په شهادت شاهد او یمین د مدعی کې دا ګوره د امام بخاری اعلان د تبیا مسلک د امام ابو حنیفه ته دی هغه خو ویلو چې مدعی سره یو غوی د بل په لیوا قسم خوري ویګه مونږ سوای نو وینا چې د سره یو غوی دارب چې په تغلب قسم مطالعه مدعی نشته ګوره امام بخاری اعلان هم درته دی قال قتيبة قال سفيان عن ابن شبرمة ما ترى ابو الزناد خبر يقول زكوان فشهادت الشاهد باليمين ده مدعي يو دي جواب پیش کی او ده بالقدر قسم اخري فقلت ما قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدان من رجال ودي فإن لم يكونا رجلان فرجل دينوي فرجل ويمينه فرجل ويمينه يونه بلکہ امرأتان دقما دلیل کی پیش کرے مما تربور من الشهداء سبيل الإهداء وتذكر إهداءهم الأخرى قلت ما إذا كان يكتفى اكتفاء يوم شاهد أو في يمين المدعي كيدلا فما يحتاج أن تذكر إهداءهم الأخرى بهذا خذوا خروج تصادقين ما كان يذكر بالذكر بل خذوا تذكر فارغ ده دليل ما تشكله كان قال الإمام البخاري ميلان دلتك مسلك ده إمام أبو حنيفة تماجمي شافعي سيقول إذا بل بدل أو شافعي المستدل تيرشوي ده بالتلميذي كي قضاء الرسول الله صلى الله باليمين مع الشاهد الواحد باليمين مع الشاهد الواحد لما ویلو کې اليمين يمين د مدعين نه مراد يمين چا مراد دی د مدعي شاهد واحد رد شو شابه ومن قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا في عمر مراني عن ولد قال حدثني قال رضي الله عنه وعن الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جنس ایمان نه بل شي اخوانه پاتې کیږي جنس ایمان په مطالعه شو باب الحلف كاذبا تكشف براشي ان شاء الله العزيز من حلف على يمين يحلف بها على يدي الله وعليه وسلم فانزل الله عز وجل تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم او كلام او نظر رحمه مراد ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وان الاخر قد تجد الذين فرضوا يحدثوا ما وقت العمل فعذبهم شاهداك او يمينه بشاهدات دينا بل يمينه فقلت له انه لا يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحبه يستحق بنا مالا وهو في اخر نبي الله عليه وسلم نبي الله عليه وسلم فانزل الله تصديق ذلك كما قال هذه الايه وبرد الله وسلم يا قدر بين طلبك وينطلق لطلب البينه غلط معلوم شو كده فبينه پیدا نکړل بیا بمطالعه لقسم ورو يا بدي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو علي عن سمع قال حدثنا جمعه بن عبد رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدنا ابراهيم في جريد بن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الروحات الله تعالى مناسبه الرب بينه براءه من قال يا الله تعالى اخذ على رسول عليك بينه أسأل منك البينة أو حد إذا رأى أحدنا ذكر الحديث اللعان بأن لا حكم نازل ده لعان ده الشابش وده حدنا ده بعد الأسد أقر كده مو فقهاء لكي وده يمين بزمان ومكان سنة التغليظ ضرورت نشتا أرض ورقول شيء أروى لكن بعرف عموما خلق قسمون أخري ما زيقر ده ويعود في خبره أو بعض وجهنا تغليظ بالمكان كل شيء كمدعي فاسق جو درجات تبلیغ بالزمان کول جمعه پر درکو مازیګر درکو
ورپسې شاه وبه قال حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الله قال حدثنا رحمة الله قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمه الله يوم الدين ولا يزكيهم ولهم عذاب رجل عقب ما يزكي يقوم منه كسريه سليم ورجل يبان رجلا لا يبان الى الدنيا في طاعه وقال مولى لهم ورجل تاول من يسال ما فحسب بالله بعد العصر تو کوئی عرف کې عرف باندې محمود او ما ته وی چې نه سړی فاسق وي او سړی متدین نه دی نو تغلیظ کولی هدايه کې اشتها زمانن کولی شي په مکانن کولی جمعه ته بوت دي شي دلته د یو خره قسم متتقري او کته د جمعه درام چې اول او د سوکا او مازیګر نه پس جمعه پر بیا یریږي دا ټول خلک کیږي کنه اکثر په ډیرو کې مولیر ختمونه ورته دا غینه ټول یریږي رستو کې او تلوی خبره ښکاري قران یو ته مخ کې خو ورپسې شاه ګور امام بخاری څه وایي چې واجب نه تغلیظ بالمکان چې کوم دی واجب شال تا ورکا دا نه چې کني جمعه ته بوځي مازیګر نو تفصیل ته ما وی ها منبر فقوا کی ولا يحلف له مكان زي يحلف وابان يحلف منبر لو کې جنا په منبر لو چې کوم دی متلوکم اروان دي تعجب کو هغه چې ته والی نو ما خبره نه مانی وقال انتم يا شاهدات او يمين وتقييد مكان دون مكان نه لري ها وبه قال حدثنا مصطفى بن جعفر حدثنا واحد يعني عبد النبي وعن قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على النبي يقدرها على الذي الله يقبل ضربت عالمين في قيد مكان زمان نشتا او څنګه ثاني او تقسم ورکړه په قسامه یو امام مخکې قبول امام مخکې کا نوراول خو د باز قاضي خو خلا او که څوک دا ته جګړه کوي چې امام مخکې کما کې نو قرعه دي کی پکې ها او دې قال حدثنا حافظ بن قال حدثنا بلوار عبد الرزاق قال حدثنا محمد بن عمرو بن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوله انه قال يدي ويوم يأتي ايهم يعرف فقال النبي تعالى غرض امام بخاری سره پیسو لپاره د خدای نوم په قسم کې به استعمال وا نو دوکې لپاره شابه ان الذين يدعون بعهد الله وإيمانهم كمن بين الآيات وبه قال حدثنا أبو بكر قال يجوز أن قال حدثني مالك وهو اسماعيل التستري سمع عبد الله بن أبي وقاص كل ما رجل بلسانه فحدث بالله صلى الله عليه وسلم ما لا يوم حدث ان الذين يدعون بعهد الله وإيمانهم كمن بين الآيات وقال ابن وقاص لا شرائع من القاتل دا نه چې ډېر غیستل لګي غیستل من اوري جایز نه د اشاره دې تر کې د الله د نوم د حق او د آخرت د خوشاله جنت په مقابله کې د دنیا مال ډېر معمولی شی دی د دنیا مال غوړه کې جا به نه چې شهدا په کې جمله معترضه ده چې پیژن چې اخلینا او ریټ زیاته چونکه مخکې حدیث تعلق تجارت سره ځکه پکې راوړل اکل ربا سود نه دی خدا دې درته سود پیسې خورل چې څنګه ګناه ده فحرام طريقه دام دغه ده ها قال محمد بن جعفر عن سليمان بن وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حلف على من كذب يقدم على صلاه او ولكن رضي الله عنه وسلم فانزل الله في القران ان الذين يشترون بعهد الله وما ثمنا قليلا اولئك لا يعلمهم كتاب ولا يكلمهم الله يوم الدين والجهل ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم فليس احدهم قال ما حدث الله يوم القيامه في هذا حسب مسنگ ورکے بالله والله تعالى ذا الفاظ شبا وقال الله ثم جاءوا يحلفون بالله أرضه أحسن وضربا ويحلفون بالله إنهم يملكون يحلفون بالله لكم يقولكم فالاجتماع بالله لأجابة أحد إلى تسليما يقال بالله والله والله وقال النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله كذبا ولا يحلف بغير الله وبه قال حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي سعيد بن مالك عن ابي مالك وكان طلحه بن عبد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوه يدعو بالاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في الروايه فقال هذا يوم قال لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رمضان فقال هذا يوم قال لا اله الا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه قال هذا يوم قال لا اله الا الله قال رسول الله والله اذا مناسبه سبب مستقبل ویل ابن علي صدقه وبه قال حدثنا مصطفى قال حدثنا الجويد قال ذكرنا كما عبد الله وقال عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حدث ذلك بالله او يقول فهو نحن اوس یو مدعی دی او قسم ورکه مدعی له قاضي لا فیصله نه ده کړې او دا غینه پس وی جو ما ته بینه دي د دې قسم د مدعی نه پس د بینه پیش کولی شو کنه ویلي
وګورې په دې اتفاق کې که قاضي فیصله وکړه یو ځل بیا دې نشي پیش کولی بیا نشي پیش کولی زمونږ په وطن کې بیا هم پیش کولی شي زمونږ وطن کې دا وي چې د مشر دویم قاضي ته درخواست وکړي اپیل چې ورته وایي هلته دې پیش شي بله نشي پیش کولی زمونږ په وطن بهر کې دا خو هغه به زمونږ په وطن کې خو درې قاضیان دي بلکې په بعضو کې شپږ اووم دي دلته خو اول دغه ته درخواست وکړي سیول جج ته سیول جج چې ولا ریجیکټ کړي نو بیا شیشن ته لاړ شي شیشن په خپله فیصله کوي یا نایب ته وکړي خو دا دویم شو شیشن نه پس هائی کورټ ته ځي څو شو درېیم هائی کورټ نه پس سپریم کورټ ته ځي څو شو څلور بعضو کې څلور راځي بعضو کې داسې هم راځي چې د دې بعضې مخصوص عدالتونه دي لکه د کرپشن انټي کرپشن عدالت هلته لاړ شي چې هغه ولې ریجیکټ کړي نو بیا د هغې نه پس شیشن ته ځي بیا هائی کورټ ته بیا سپریم کورټ ته ځي نو دا زموږ په وطن کې دا مقدمات ځکه دغه کېږي طول اخلي او په شریعت کې خدا نشته بس قاضي فیصله وکړه خبره خلاصه شوه نو که قاضي فیصله وکړه خبره خلاص ده او که قاضي نه کړي او تا یمین ورکړی د مدعا علیه اوسوی چې ما سره بینه دي څه حکم دی نو سوا د مالک نه باقي مسله سوی پیش کولی شي خیر دی قاضي دې چې شراوه دا قسم کلا یمین شو ځکه دا یمین خو اله دی چې بینه نو بینه خو شته په نفس الامر کې د پیش نکړ خو په نفس الامر کې خو شته نو چې په نفس الامر کې بینه شته یمین کلا یمین امام مالک صاحب سوی هغه وایي وی که دته مخکې نه پته وه چې زما بینه شته او پیش یې نه کړل اوس یې نشي پیش کولی او که د مخکې نه ورته پته نه وه وروسته ورته پته ولګېده چې لکه ستا خو بینه موجود دی نو بیا د یمین نه پس پیش کولی شي مالک صاحب په لومړي صورت کې وایي نه شي پیش کولی چې مخکې نه پته یې ولې وایي دې راضي دي په دې چې دا بینه ساقط دي مالک صاحب وایي چې دې قسم ورکوي او بینه ورته پته یو نه پیش کوي دې راضي دي په چا سره اسقاط د بینه د حق خپل حق ساقط بیا دوباره نشي پیش کولی او چې مخکې ورته پته نه دی راضي نه دی لیکن موږ وایو چې دا د حق نه دی دا د خدای حق دی ظاهر کې خو د حق دی خدا خوشحالي وایي چې دا یمین به علي چې مدعي سره بینه نه دا یې موصلاته یو خوا دي مالک دی بل خوا ورپسې شموله بعضې به الحنیفه حجت کې فصیح وي د بعض ما به تېر باسي قال طاووس ابراهيم مشروع البينه العادله وحق من اليمين الفاسده لکه یمین خو د پټ شي په دروغ هم کوي او بینه خو پردي خلق کوي نو پردي سړی د بل لپاره دروغ نه وي عموما بینه ته ځکه عادل وي چې هغې کې شرط عدالت دی او یمین خو په فاسق نه ورکولی شي یمین خو مدعا ورکوي که عادل دی که فاسق دی او بینه کې شرط څه شی دی ځکه یې عادل وي او ځکه فاجر وي دروغ یې خوري غالبا په دروغ خوري او هغه ته عادل دی چې هغه پردي خلک دي چې پردي د خلکو لپاره دروغ نه وایي او دې خو ځان له خوري ځان له خلک دروغ هم وایي ورپسې شه د دې مناسبت بعضې بلیغ په حجت کې د بعض نفون قضیت له بحقه شیئا بقوله فانما اقطع له قطعه من النار فلا ياخذها ندي اخلي دې خطا کړه دې کې یو مسله را روانه ده د صبر او کوم دې کتاب کې را روانه ده د دې مخکې سره څه مناسبت دی مخکې وایي اقام البینه بعد اليمين د دې کې خو د دې ذکر نشته نو ګوره د الحانه او فصاحت نه معلومېږي چې دا دقه صورت مراد دی چې دا سړی ډېر فصیح بلیغ دی چې د اول بینه نه پېښ کړي د اول هغه له قسم ورکوي یاره کېدي چې د قسم نه انکار وکړي د ماشي به راځي چې هغه قسم اخري نو بیا وینه اوس ګواه پېښ کړو د فصاحت و بلاغت دی مناسبت پې دقه شو او دا بله خبره چې ده چې من قضیت له بحقه شیئا او دې دوکه کړم خطا مې چې تېر مې باسي نو دا اقطع له قطعه من النار فلا ياخذها دا موږ محمولو په زجر او تشدید باندې په چا محمولو په زجر او تشدید نور دا چې زمونږ په لید د قاضي فیصله ظاهرا او باطنا دواړه نافظه ده را به شي ښه زمونږ په لید د قاضي فیصله ظاهرا او باطنا نافظه ده څه مطلب چې قاضي او ځل فیصله وکړله که په غلطي او که په دروغ وي
نو با ظاهرا هم دی مالک دی باطلا هم دی مالک دی تاسو ته ظاهر کې امام صاحب مذهب څه بل شان دی او دې کې تفصیل لا روان دي صبر کوا دا به دې کې امام بخاری اعتراض هم کوي کنه تاسو لږه امام بخاری دا خو یو سړی په بل سړی د خدای دعوه کې راته شیم دی د دروغ دعوت دا د ما خزاله او بینه بل دروغ پیش کی او قاضي وې د دستا خزا شو ظاهرا او باطنا څنګه خزا امام صاحب بالکل دا ظاهرا هم خزا شو جمع مصرج جائز ویګه نو تفصیل براشه امام صاحب دا مطلب نه چې دا سړی ګناګار نه دی هغه ګناګار دی دروغ وي دا یو ګناه دیمه ګناه د دروغ گواهان پیش کړل دی دوه ګناه او دریمه ګناه دوکه ورکړه قاضي له درې ګناه شو نو دا دغه ګناهونو وبال کوي دې هغه کې خو شک نشته ویګه زما کې د نور تفصیل انجاز وعد یا باب من امر چې بل چاته حکم وکي چې دا وعده دی پورا کوا د دې مناسبت سره د باب سره دا خو د شهادت باب دی او کتاب دی او دې کې امر به انجاز الوعد راوړل نو مولانا سے محشر لیکلي دی وګورئ لیکلي دی وجه تعلق هذا الباب بابواب الشهادات ان وعد البر شهاده على نفسه اذا نیکه وعده کی کتاب کومه نو دا د شوله په دې په خپل ځل څوک شهادت وکړه بس دا یو خبره په دې نسبت دلته کې راوړو کوم ځای کې ورته دا وفعله الحسن حسن دا کار کړی خلق ته وی یا وفعله الحسن دواړه فعل د دې طریقه وعده پوره کی ذکرك الله د اسماعیل علیه السلام او بیا سوی انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وقضى ابن اشوع بالوعد یره کا وعده دې کړی را نو څور کدا شي وعده څه فزان اقرار دې کنه یا فزان شهادت دې کنه دو کسان په گواهان دي چې دا وعده کړی لیکن مولانا صاحب ځان کوی کا دا مستحب دی مستحب او د دې تابعی ابن اشوق قول په موږ د سنه له حجت نه دی وعده اتمام مستحب دی واجب او فرض نه دی دا کری پورا نه کنه واجب دی نو که یو سړی وای دوا غواړي چې زمون په مخ کې ویلو چې ما وعده ده چې دې 1000 روپیا ورکو دی وای وعده مې کړی دا نه ورکو دې ورکوم په هیبتان هیبه په ما تمام نه کیږي بغیر د خبر دو تر پسې شه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم على وضعه فوقعني وقال أخواتنا وأبي حسب إبراهيم يقول بحديث ابن أشوع وبه قال حدثنا إبراهيم وقال حدثنا إبراهيم ابن أشوع دا خبره کې وعده دي یعنی یو سړي په اقرار یا په وعده دوه گواهان دي قاضي په فیصله پوری کې ورکاوه دا دي متفرد دي په دې مسله کې دا یې موربعو مذهب دا نه دي ها عن ابن شهاب بن عبد الله بن عبد الله ان ابو علي بن عباس رضي الله تعالى عنه قال أخبرني أبو سفيان أن أسأل الموسى كما لا يأمركم فزعمت أنه أمره بالصلاة والذكر والأنفال والأوقات أو دينا هو وفاء بالعهد استحباب معلومي والبسيشة أو قبيل نقل نقونا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شعيب بن جعفر أو كوجوبهم دي وعده وواجبهم واختيار داخل دي قاضي بيجي برنشي قولي ها عن ابي سهيل نافع بن مالك بن ابي عامر عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن اذا حدثنا ابو ابي كان وبه قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا شمال بن جبل قال حدثنا عبد بن عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمه لم يسلم على ذلك حولي فقال ابو بكر ما كان هو النبي فهو حتى ما كان له من هو سيد فجاءنا قال ذلك فقل واقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا هذا ابو بکر ولا وعده پورا کړم نه وایو چې وعده پکاري چې پورا کی قاضي په جبر نه جوړ دا خپل خو هغه کنه پورا کوي منافق عملي دي ګناګار دي ها فقال جابر فعدني في يدي خمسا يحسن وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سلم وعن سالم بن الاصوات عن سعيد بن جبير قال سالني يهودي من اهل الخير ان الاسلام فلم تقله وقال لنا كل حتى أحسن على عبد بن عمر فسألهم فقال وفتاة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال لست عليكم رسولها أي من أجلت قبيته فلا عضوان وذكا چې پیغمبر کله وعده وکړي کنه ان رسول الله د خدای رسول
اذا قال فعله ناغو دوه خبرې کړې دي څو کړې دي ته خو چې کم یو می پورا کا او په دې کې د الله سم راغلي دي الله کاله د شعیب علیه السلام خدمت وکړه نبی ول لور ورکړه او بیا لاړه صفورا د کافر او د مشرک شهادت د مسلمان په حق کې نه قبليږي ضرور او فيما بينهم داغي په یو بل بیا قبليږي ها په هدايه کې دی ویلي چې الكفر كلهم مله واحده نو دا هغه کوم ملل کفریان دي یو بل په حق کې قبليږي او زمون په حق کې نه قبليږي زمون د پاره نه قبليږي شابه شعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعض الملابات أغوي في يوم الكلمة قبلية شعبي قلت محجة ذلك لقوله تعالى فغير بينهم العداوة والبغضاء ويكتة عداوة والبغضاء يشتاع لا منافية تردد ملة واحدة دي من حيث الكفر تلتج ذلك ملة واحدة دي والبطيشة وقال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق أهل الكتاب لا تكذبهم وقل آمنا بالله وما أنزل دا معنا کې تکذیب دا کاذبین دي دا کوم زمو مستدل دا مخکنی دي ها لا يسألوا عن شأن الشهادة نو دروغ وي چې دروغ یو کاذبین د کاذب شهادت په حق د مسلمان کې چې تقدیر لیکن دا دلیل د امام بخاری په حضور تاسو ته نو چې مقام د استدلال کې دې کل راشي دا کمزوري دا خو ډېره وړه خبره اصل دا زما دشمن دی کافر زما ورته جهاد یا جزیه به اخلم خو بل لازم په ما درو ورپسې شماله وقل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسرائيل وإبراهيم وتوكل من دون الله ما يخلق ولا نخلق بنا من أحد منهم ونحن له مسلمون وبه فلحسنا يحيره كيف فلحسنا يشعر شرعا يرسل عن اجتهاد الأمر الإسلامي في عمل النبي ومصطفى وسلم في عمر رضي الله تعالى عنه قال يا معشر المسلمين لا تسألون عن الكتاب ومن الرسل الذي أنزل على النبي أحد دې تدخن استدلال کې دا درو دي قرآن کې تعریف کې مستقلا په دې درو نه وي ها تقولهم لم يشوق أن حدثهم الله أن على الكتاب وما كتب الله غيره بأيديهم الكتاب فقالوا هم يحب أن يأتوا به كما بيانا فقرأناه ما شاء من العلم عن مسألته ولا أو ما إذا درك تبيع ولا غير تفوزون كذا ما كان لهم رجل قبل يتركوا عن الذي أنزل عليكم قرآن په مشکلاتو کې ما ویلو چې قرآن اثبات د حق لپاره نشي کولای ٹھیک دی د تملک لپاره د ملک لپاره نشي کولای او د تعین لپاره کولای کشته کې قرآن په دې مثال لاغې پیش کړي به په چې مونږ بلاندې اوسېږو کبره اړ یو یې زبر اوسېږم قرآن او کسلا نشته برش دا تعین د حق شوخه اثبات نشو عمر کشته کې قاسم دي یا ايهم يكفل مریم خو صرف تعین د پاره چې کفالت د پاره څوک متعین دي ویګه او مملوکه کېږي د چانه د قرآن په ذریعہ وقد يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم وقال ابن عباس اخترعوا فجرة الاقلام مع الجريه قلمان يغرضل د نور هغه د جریان سره بلاړ وقعال قلم زكريا الجريه د زكريا عليه السلام قلم د چپې د پاسه شو عاله او بلکې نور مفسرین لیکلي دي چې کوم طرف نوبت له اخوا روان شو معجزه شو کنه زكريا علیه السلام پیغمبر دی وکفلها زكريا دا تعین شو د تربیت لپاره چې کوم یو د تربیت لپاره متعین دي او دا ول ترور د زكريا علیه السلام سره فصاحما اقرع دا اثبات نه یو تملک دی اورای واچو چې دریاب ته وسو ګردو در کیشته در کیږي د یونس علیه السلام راوخته وكان من الملحدين من المسهومين وقال ابو عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فاطروا فامر ان يسحم بينهم ايهم يحلفوا دا د تعین د تقدیم د پاره چې هر یو د مخ کې قرآن نو قرآن وکړه تقدیم اعتماد په تعین او د خبرې چې د مخ کې ورکا ها وما ویلو که د تملک د پاره بیا قمار تعلیق تملک على خطر شابتنا شوی د جدا قرآن او کله ها مذهن في حدود الله او واقع متعلقه
مداهنت مکوا د خدای دین بیانوا ولې عذاب بیا راغی کنه بیا ټول باندې یو شان راځي ها انه قال لا تمين ثاني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعتب الثاني جی انه قال لا قال مسلم وفي عائشہ بصیر شي دي دا قرآن جوړه کوم مهاجر دا کوم اسوالي رسي دا فتعين دا دې خبره کې یو بل سره تعاون کوي ها مرضنا هم کې د بیمارۍ خدمت وکړه لیکن تفسیر ما ویلې ده شهادتي کې دا تیر وته کنه جواب تفسیر تیر شوی دی ها ويجيب على حدثنا محمد بن خالد قال سلام الله عليه وسلم على رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا تعین د خدمت لپاره دا د تملک او تملیک پکې نشته ها اذان او